یو سړی او ډیر زیات غریبو او داسم غریبو چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ درک نو په لار روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه هاي هاي سوک شته چې مرګ خرڅي او زه په بیا واخلم داسې سوک به چې مرګ خرڅي او زه په بیا والم د ژوند نه خدا خدای چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیا والم او زمر زکه چې د ځان لوګه خدا سره برداشت کی لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي دا د سړی د برداشت نه پای یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورید نو هغه ولا یو روپۍ ورکړه چې خدای بندا مرګ مغواړه دا یو روپۍ والو بال بجله په وړو والے او وخت به پیتیر سړی ډېر خوشحال شو روپۍ واغستا وړه بوړه وخت پټال د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوګي نه مرګ غوښتو د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ یا داسې حالو چې د لوګي نه مرګ پسې ګرځېده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شي هغه سړی چې اچا ولا یو روپۍ ورکړې وه بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو اړکه خیال وکړو چې د سړی سره هما په ډیر سخت وخت کې د یو روپۍ امداد کړو چې د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا یو روپۍ ورکړې وه او نن د ملک وزیر اعظم دی راشه څه تجربه خو په وکړه بادشاہ دے د ملک نو عزیزانو یو درخواست یو لیکل او دا درخواست په سر باندې دا اشعار لیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دی وی او ما په ډېر سخت وخت کې تاله یو روپۍ درکړې وه نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی شي
الله درخواست چې څو وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وجړل دا د پاکستان دا کوسډب وزیران نو درخواست ولا یو سه ایشو پیشو پیونی کی چې امکمه ته یو سه نو او زما ما په آرام کې نو دا سه هغه وزیر هر چاته لیکل ته زه کم دی هغه ورځ یو الک ما تراغه ویجی وزیر اعلی سے لیکلی دي چې زه ولا ورکی خو بسته د افسر ته وای چې زه راکی ما ورته یو قصه وکړه تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دسخطو کې نو بدا خو جوړ زه د زیاولک نکشو نو ما ورته یو قصه وکړه ما یو طالب په دلی کې چې کتابونه خلاص کړنو پلار ورپسې خط لیکلو چې راځه کنه بسته ازو ورته ولیکل چې پلار داسې چل دی چې دلته یو راجا دی دا غلور دا کتابونه می اخلاص ک خدا غلور دا نیم نکاح شوه او نیم پاتې دی نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشر بیا درځما ما قبول کړی دا خو چې دا راجا لور ما قبول کی ما خبره پوهیږي ما قبول کړی دا خو چې دا جنې ما قبول کی نو خبره که خیالو کې استا په قبل دو کې ده کده جنې په قبل دو کې ده په دې می پوهیږي ها تا خو به وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چاغه خودم قبول کی کړه تاسو خیال راغی دا بادشاہ لور په بام ناسته ده سره جوړه اغوسته ده او شونډې سری کړي دي سترګې تورې کړي دي او تاسو غوندې غلام جان روان دی په لار چې داسې ورته کتلی دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشے لب لالے بر لب بام نظر میں آیا سرے جامع او سرے شونډې او تور سترګې پاس په بام ناسته ده خدای سب کیږي هغه ورته د پاس ناواز کو چې نه بزوری نه بازاری نه بازار میں آیا کو تکشا پارام تیرے گا دا د بادشاہ لور دا نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا بستاله سترانش نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبول کړي وا خو سوال خو جدل د په قبل دو کې نو سوال خو داغه په قبل دو کې اوس دې به وقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوه ده نیم پاتې ده نو ما غسړی ته وې چې خبره دادا چې خبره د وزیر د دسخط نه ده چې وزیر په دسخط کړي ده خبره د متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم کده دی وزیرانو په دسخط متیازم کوي متیاز کینی تجربه وکړي نو مال په حرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصی تاسو یو ټلیفون ورته وکړي وزیر صاحب کړه مدامه ته وای چې به وزیر درته زو حکم دارا ته وایا وزیر کړه دې استبای سبب خلق ته چې د وزیر په دسخط شو زلار ني سلار لنډوا د وزیر دسخط شګه شي چې مال رانیز دې کو په لته بدر باندې وخېج عرض میں داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته و جړل او ډېر و جړل دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی زمونږ په علاقه کې ورته یو سړی چای کړی وي
نو چای ورته کړی وی او 50 زره خو ورته ډزې وکړي بیا کلاشن کوپ باندې الوی کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویاڼۍ خبره راشي ما پسې را منډه کی چې دا دروغه ته بلګونه چې دا ویاڼۍ لګه صفا کی چواړي ګنده کړي مالا وزیر پسې ریزه کنه چاته د چډه دې کولی هغه هغه پسې ګرځا کړ مالا وې اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړی دي بارها کتلی دي وزیران دیتا نه وای حکومت دیتا نه وای حکمران دیتا وای چې درخواست ورغه او هغه شیرونه پړاو ک چې نن 100 کال مخکې د ویلیو چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه ورته وجړل چاو په ماده سي وختم تیر دی چې ما د لوګینا ځان لمرګ وختو نو 200 روپۍ راواغسته 200 او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکلو الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ودرخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو ما داغي په عوض کې د قران د دې آیات مطابق چې یو دانه څوک د خدای په نام ورکی نو داغي داسې مثال دی لکه دانه وکړي هغه بوټي شي هغه بوټي کې اوږي وشي وږي او هر وږي کې سلسل داني نو یو په 200 نو تا 1 روپۍ مال را کړې وا نو ما یو په 200 دل درک او که مزید خدمتم نو ګوره بیا به ما خبره عزیزانو دیتا وی کامل انسانیت چې د چا نیکی ای هیره نه څوک چې د چا نیکی هیره کی عزیزانو دام انسان